چې کوم سره د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نافرمانی کوي نو په دنیا کې د هغه ته عذاب یو څو نمونه تاسو د حدیث مطابق بیان کړ چې دا واقعیت تیر شوی دی په حدیثو کې نقل دی په صحیح مسلم کې حدیث دی عن سلمة بن اكوع رضي الله عنه سلمة بن اكوع رضي الله عنه روایت ده بان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم یو کس هغه نبی عليه السلام سره ناس خوراک وکاو او خوراک په کم لاس کو په ګس لاس باندې خوراک کو لکه موږ اکثر چې کم د پدې غډې به احتیاطي کو ان خلک خيو ګس ته نه ګورو غسر خپل د خېټه ډکې د نبی عليه السلام خو ته ناس ته په ګس لاس باندې خوراک کوي نبی عليه الصلاه والسلام متو فرمایل کل بيمينك په خې لاس باندې خوراک کوا ناغه سړی وته سی ویل لا استطيع اذا ما طاقت نشته په خې لاس خوراک کول باندې په خې لاس باندې خوراک نشم کوله نبی عليه الصلاه والسلام متو فرمایل لستطعت ويسادي سره طاقت ولش ایکو چې نبی رسول الله دا خبره وکړه تر مرګ پورې دغه انسان د خیلاس خپل خلی نه دی ورولې ان د الله څخه فالج ولو پس وجه باندې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه فرمانی وکړه د الله د پیغمبر خبره وانه اوریدله وې دا مرګ پورې د خیلاس لاس خلی نه دی ورولې په یو بل روایت کې راغلی د امام بهقی رحمه الله دا روایت نقل کړی ابو هريره ځان فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی چې انسان د مش دخلین اسکاګ وکي په خونه به د مشکیزي پای کې به وبې خو د لکې دي خلک به داغې نو بس کړي ایوب رحم الله چې دی حدیث راوی دی هغه فرمایي یو شی د نبی علیه الصلاه والسلام د دې حکم خلاف وو نبی علیه السلام خو منع کړی و چې مش د دخلین وبمسکا لکه بعضی خلک دا کولر په سر راوړي یا بل یو غټ شي چې پای کې ډیر وګ پر دې په سر راوړي وې دې څه باندې کې ان څومره چې تاسو ضرورت نو هغه شي کراواله وې اسکا دي او کله چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخالفت ده نو هغه مسله د دې حکم خلاف وکړ وې د مش دخلین یو بر اواز سره ځان راوړي ورسکله په هغه سړي باندې مار راوتلو دغه یو بل روایت کرا غلي دي د عبد الله بن عماس رضی الله عنه روایت ده هغه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې صحابه کرام ته فرمایل چې کله نبی علیه الصلاه والسلام سفر لاله سفر راو پس کېدو صحابه کرام سره دي او یو کس به خپل کور ته نه داخلي یعنی خپل بیان ته به د شپې نه ورځي کله چې تاسو سفر وکړو او شپې راورسېدو د شپې خپل کور ته مو ورځه نبی رسول الله دې خبر نه منع کړ دا څه باندې کوي د شپې باندې ورځي خپل کور ته نو دوی دې کې دوه کسان هغه د نبی رسول الله د حکم نه فرمانی وکړه خبره وانه اوریدله نو کله چې هغه خپل کور ته داخله شول خپل کور والو سره غیر سړی ولیدله ځکه دوی د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د حکم نه فرمانی وکړه الله تعالی سزا ورکړه په یو بل حدیث کې راغلی دی سعید بن مسیب رحم الله ته یو کس راغی هغه سړی حج د پاره یا د عمره د پاره روانو یو زه حج وکم یا عمره وکم نو دغه کس راغلی سعید بن مسیب رحم الله داغه نه مخه غسل چې زما حج لا یا عمره روان یم ناغه ورته ویل چې لکه صبر وکړه د منځ وخت چې کله موږ وشي وی بلال شي لکه بنګ شوی د جمع وخت تیار دی لکه د نبی علیه الصلاه والسلام حدیث ته چې کله بنګ وشو ته په جمعات کې ناسي لکه دغه سره د جمعات نه وته دا سره منافق دی کله بوزي کله چې د جمع وشو دغه نه پس دی به وته شي نو هغه کس د نبی علیه الصلاه والسلام د دې حدیث مخالفت او د الله د پیغمبر د حکم مخالفت او ناغه ته زما د ملګری ماته په هر کې انتظار کې ناز دي هر ولا قدا ویزا خو ته ځان رسول
او د نبی علیه الصلاه والسلام د حکم سره لحاظ ونه کو و چې کله هغه وته د دغه ځین روان شو به سعید بن مسیب رحم الله ته خبر راورسېده چې هغه کس چې دې ځنه څنګه وته وي د اسنه پرې وته وي د ورونه مات شو دا په څو جبان دي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حکم مخالفت وکړه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث مخالفت وکړه خبره وانه اوریدل دغه یو مثال د درکم د ابو یحیی الساجی رحم الله روایت ده و چې موږ د مدینه په کوڅو کې روانو مزلم کوله یو محدث کوړه وتللو چلته یو حدیث وو د نبی اسلام حدیث دکو یعنی علم د کول د پر روان وکړه چې موږ روان شو نو په دغه سلو کې وسره ډېر به باکو هغه چې لکه وي د اخیر په مزید داس نه چې د ملائکه د وزر ماته کوي اګه د نبی اسلام د حدیث پر خندا وکړه اګه د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وکړه چې یو سړی یو معشوم یا یو کس د علم د رب د پر روان شو چې د الله رب العالمین کتاب زده کی د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث زده کی ان د علم په دله پس روان شو جمعه ته روان دي مدرسې ته روان دي یو ملائک دغه انسان ته د خپل وزر خوري هغه په دې حدیث پر خندا وکړه چې الکه وي د خپل په خلاره دې اسنه چې د ملائک د وزر ماته کوي وې دا خبره څنګه هغه وکړه د خپل ځن لقیدل نو چې هغه د اندامونه وښوله په ځای باندې را پریوت دا په سوجه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث مخالفت وکړه ځکه ډېر خلک دي چې کله د نبی علیه الصلاه والسلام یو حدیث باندې څوک عمل کړي خلک ور په خندا کوي څوک پر دین کوي دا چې کوم دی وسې اشاره کوي څوک امل بالجهر وي دا چې کوم دی ور امباړي وي دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث ورته خندا کوي او کته سوچو کې الله سبحانه وتعالى دغه انسان په دې ځبنه مهر والے او دا د څه ډول د زده او تعصب د وجه دا خبرې کوي نو ځکه الله سبحانه وتعالى توفیق نو ورکړي د نبی علیه الصلاه والسلام په دې حدیث زبانه عمل کولو ځکه ذلیل او تباہ ګرځي الله سبحانه وتعالى دې متاسف بین د ملک توفیق راکړي وصلی الله تعالی خیر خلق محمد و علی اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین